د سرسایي ورکولو دوه فایدې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په حدیث مبارک کې ښودلې دي. واورئ د وس خاوندانې واورئ ښه چې تاسو ته پته ولګي چې دا تاسو کومه سرسایه ورکوئ چې آیا واقعي د دې څه فضیلتونه او څه برکات په حدیث مبارک کې ښودلي دي او که نه دي ښودلي. داسې دوه فایدې چې یوه تا ته ده د وس خاوند د سرسایه ورکوونکي مسلمان وروره، یوه فایدې تا ته د ډېره غټه د کمال نه ډکه فایده ده، او یوه فایدې بل مسلمان ته ده چې په هغې هم تعالی الله اجر درکوي. د ابو داود شریف روایت ته د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه روایت ته فرمایي فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا صدقه فطر او سرسایه د وس خاوندانو باندې لازم کړله، واجب یې کړله. د څه دپاره؟ طهرة للصيام من اللغو والرفث، یا بل روایت کې راځي للصائم، د روجهدار د پاره چې د دنه په دې روجه کې کمې بیهوده خبرې شوي دي یا لغو او عبس خبرې شوي دي، نو یو به د هغې دپاره دا سرسایه پاکونکي وګرځي او ستا روجې به د دغه بیهوده خبرو نه څه کیږي، دا به پاکي کې گویا دا به د هغې دپاره یو کفاره وګرځي. نو دا څومره زبردسته پیدا ده چې ستا ټولې روجې په دې سرسایه ورکولو سره څه کیږي جي د بیهوده او عبس خبرو نه پاکیږي. او بله فایدې څه ښودلې ده وطعمة للمساکین، او د مسکینانو د خوراک سکاک انتظام د دې په ذریعه باندې کیږي چې څنګه په تا خوشحالي ده او خپلو بچو له د کپړې او د پیزار او د خوراک سکاک انتظام به د اختر په ورځ کې دغه شان چې ته سرسایه په صحیح طریقه باندې ادا کړي ګاونډي له غریب فقیر مسکین رشته دار له، نو هغه به پې بچو له د اختر د ورځې د خوراک سکاک او یا د کپړې او د پیزار څوکې انتظام وکړي. نو دا دوه ډېرې زبردستې پیدې حدیث مبارک کې ښودلي دي. الله دې زمونږ او ستاسو نصیب کړي. بله مسله جي دا وکړه چې ته کله ګاونډي ته رشته دار ته فقیر مسکین ته سرسایه ورکې که نه، نو سرسایه ویل پکې ضروري نه دي چې دا پیسې والا په سرسایه کې قبولي کا نه جي نه، چې تا پکې نیت د صدقې فطر او د سرسایه کړی هغه ته ووایې دا ستا د اختر پیسې دي، دا ستا د بچو خرچه ده، دا د بچو د کپړې او د پیزار او د خوراک خرچه ده، دا د اختر د خوشحالۍ پیسې دي. صحیح شوله که نه؟ د هغه په زړه کې به سراب نه شي او ستا به سرسایه هم ادا شي. نو په دې مسله به هم ته پوه شې. بله دا وکړه چې سرسایه کله واجبېږي، کله لازمیږي په مسلمان او د وس په خاوند باندې. نو دا ځان سره یاد ساته چې رمضان المبارک میاشت شروع شي که نه، نو که ته د اوس نه سرسایه ورکې نو ته ورکولی شي سرسایه ادا کېږي. خو واجبېږي کله د وړوکي اختر په سحر باندې چې د پیشمني دا ټیم ختم شي او صبح صادق وخیږي، په دغه ټیم کې د وس خاوندانو باندې دا سرسایه ورکول څه شو جي دا واجب شو. په کار ده چې د اختر د مونځ نه مخکې ورکړي، که د اختر د مونځ نه چا وروسته کړه نو هم کېږي خو ثواب کې به کمې راځي، یا نور هم وروسته که نو مکروهوالی به پکې راځي، خو ورکوي خو به یې خامخا ادا کوي، خو به یې خامخا دا د په غاړه باندې ده. صحیح شوله که نه؟ نو که د صبح صادق نه مخکې یو مسلمان وفات شو نو د سرسایه ورکول چې کوم دي نو هغه لازمه نه دي. یا د صبح صادق نه مخکې یو ماشوم پیدا شو نو د سرسایه ورکول که پلار یې د وس خاوند دی نو په پلار باندې لازم دي، او که د صبح صادق نه وروسته پیدا شو یو ماشوم د اختر په ورځ پیدا شو نو د سرسایه ورکول بیا لازمه نه دي. بله مسله دا وکړه که چا روجه نه ده نیولې که نه، نو هغه به هم سرسایه ورکوي چې د وس خاوند دی. ښه دا صرف په روجه نیونکو باندې نه ده، که یو مالدار یو د وس خاوند د څه عذر د وجې روجه خوړلې ده او نه ده نیولې نو هغه به هم څه ورکوي جي سرسایه ورکوي. دا هغه مسایل دي چې د معاشرې ټولو مسلمانانو ته ضرورت دی. مسافر وروره ته به د کوم ځای د حساب مطابق سرسایه ورکې؟ که په کلي او وطن کې ستا حصه سرسایه ورکړی شي نو آیا په دې سره ستا سرسایه ادا کیږي او که نه ادا کیږي؟ په دې مسله باندې ځان پوهه کړه. ګوره جي د ټولو نه مخکې خو د مسافر رور په دې ځان پوهه کړي که دی په خپله غریبي د نصاب خاوند نه سونه چاندي شته، نه د تجارت سامان شته دی، نه نغد شته دی، دې کې یو سیز یا مجموعه چې دا را جمع کړي او 2.50 تولې سپین زر ته قیمت رسی د دومره نصاب ته خاوند نه، نو دا یاد ساته چې په تا باندې سرسایه لازمه نه ده، په تا سرسایه واجبه نه ده. یا تا سره څه ناڅه شته خو په تا قرض دی او قرض دومره دی چې هغه دې منفي کړو نو ته د نصاب خاوند نه پاتې کېږي، نو ته خو بیا د نصاب مالک نه، ته په خپله د سرسایه مستحق چې بلې درله درکړي نو بیا په تا باندې سرسایه لازمه واجبه نه ده. خو که داسې ده چې کومو مسافر ورونو باندې سرسایه لازم ده او واجب ده او ورکوي به، نو دا رضان سره یاد ساتئ که ستاسو سرسایه په غله کې ورکول شي، غله غنم یا وړه، نو دا که په ارض کې څوک ورکوي نو بیا ادا کېږي. بس په باندې 2 کیلو غنم دی یا په باندې 2 کیلو وړه دي، که په کلي کې هغوی ستا حصه په باندې 2 کیلو غنم یا په باندې 2 کیلو وړه ورکول نو ستا سرسایه په دې سره څه شوه جي ادا شوله، بیا خو پکې څه خبره نشته دی. خو که دا قیمت ورکول شي د دې د په باندې 2 کیلو غنمو او یا د وړو قیمت ورکول شي، ته چې سرسایه زه په قیمت کې ورکوم نو بیا چې په کوم ځای کې ته پاتې کېږي مسافر وروره نو د هغه ځای د قیمت مطابق به ته سرسایه ورکړې. هلته چې د څومره سرسایه اعلان شوی ته خپله او ستا نابالغه بچي ته
ته خپل سرسایه او ستا نابالغه بچي ځکه چې د نابالغه بچو سرسایه چیرې دا په پلار باندې لازم ده. صحیح شوله کنه چې کله پلار د نصاب خاوند دی نو دا به ته د هغه ځای د حساب مطابق ورکې په کوم وطن کې لکه ته په سعودي کې پاتې کېږي نو د هغه ځای د حساب مطابق به ته سرسایه ورکې. باقي که ته په سعودي کې بې غریبانانو له ورکې هلته هم ورکولی شي او که ته دا وطن ته لېږي وطن ته هم لېږلی شي چې هلته په فقراو مسکینانو تقسیم کړي. خو چې دا مسله ګوره ستا ذهن کې چې ستا سرسایه او ستا د نابالغه بچو سرسایه به ته د هغه ځای د حساب مطابق ورکې چې په کوم ځای کې ته پاتې کېږي. که ته په روجه کې رالی د اختر نه مخکې د صبح صادق نه مخکې راورسېدي کلي ته رالی نو دا د اختر په سحر باندې واجبېږي دا سرسایه. نو بیا خو ته په کلي کې نو بیا به د دې ځای د حساب مطابق ته څه ورکې جي سرسایه به ورکې. باقي چې ستا بیبي دا کور واله ده او یا ستا بالغ اولاد دی جنکۍ دي او هلکان دي نو هغوی چې په مثلا پاکستان کې پاتې کېږي نو هغوی د هغه ځای د حساب مطابق سرسایه څه ورکي که د وس خاوندان یو کېدله پې او که نه پې کېدله نو بس بیا خو پې سرسایه نشته. په دې مسله باندې به مسافر رونه پوه شوي. بله یو ضروري مسله وکړه چې د جومات امام ته سرسایه ورکول څنګه دي. نو جواب دا دی که جومات امام مالدار دی او د وس خاوند دی خو عام طور غریبانان اکثر خو وي بعضې جوماتونه شاهانه جوماتونه او امامان هم پکې مالداري تنخواګانې هم پکې ډېري د وس خاوندانې نو هغه امام ته بیا نشي ورکولی سرسایه نه ادا کېږي او نه هغه امام له پکار دی چې ویخلي. خو که کوم امام فقیر غریب مسکین دی د نصاب مالک نه دی نو هغه ته هم صدقې فطر ورکولی شي ادا کېږي. خو ګوره په بعضې پښتنو کې دا رواج دی چې هغوی امام لا په اجرت کې دا سرسایه ورکوي چې کله د امام سره خبره کوي وایي تاله به موږ تنخوا هم درکوو تاله به موږ زکات هم درکوو تاله به موږ صدقې فطر هم درکوو. دا د امامت په اجرت کې که دې ورکړه دا سرسایه دې نه ادا کېږي. د امامت په بدله کې که دې ورکړه چې ته زموږ امام یې موږ له مونځ راکړې دا زه د دې په بدل کې در کوم نو ستا سرسایه نه ادا کېږي او نه هغه امام له پکار دی چې په اجرت کې دا واخلي. که داسې ورکې نو داسې ورله ورکه د اجرت خبره یې بیله ده او داسې ورله سرسایه ورکولی شي بیا ادا کېږي. دا ډېر اهم مسایل دی او د معاشرې ټولو مسلمانانو ته ضرورت دی نو مهرباني وکړئ د هغوی سره. سرسایه دا ځل څومره ده رمضان المبارک 2026 او دا سرسایه به هر سړی ورکوي که نه دا څه خاص خلکو باندې لازم ده. او بله دا ده چې د سرسایه مستحق څوک دي دا به چاته ورکوي چاته یې ورکولی شي او چاته نشي ورکولی. په دې مسلو باندې جیزان پوهه کوي. اوله مسله دا وکړه چې سرسایه څومره ده. نو ګوره سرسایه که ته د غلې نه ورکې که نه د غنمو نه ورکې نو په حکم 2 سیره او نیمه چي ټاکئ. بهتره دا ده چې ته 2 سیره ورکې په حکم 2 سیره غنم او نیمه چي ټاکئ نو چې 2 سیره ورکې دا ډېره بهتره ده. او که کیلوګانو حساب سره ورکې نو په باندې 2 کیلو غنم یا په باندې 2 کیلو وړو دغه حساب سره چې کم دی ورکه. او که نه ته چې زه غله نه ورکوم یا وړه نه ورکوم نو د دې قیمت به بیا ورکې چې کم د دې موجوده ریټ دی چې ته په کوم ځای کې پاتې کېږي هلته د دې غنمو یا د دې وړو ریټ حساب که قیمت حساب که نو هغه قیمت ورکول بیا په تا باندې څه دي جي لازم دي دغه عمره قیمت. دې ټیم کې چې د پاکستان د حساب مطابق کوم حساب شوی دی نو 300 روپۍ سرسایه راځي پیکس 300 روپۍ دا د سرسایه اعلان شوی د غنمو او د وړو د حساب مطابق. صحیح شوله دا خو د سرسایه خبره شوه. دویمه خبره دا وکړه چې آیا د سرسایه به هر کس ورکوي نارینه زنانه که نه دا څه خاصو خلکو باندې لازم ده. نو جواب دا دی چې دا په هر چا لازم نه ده. ښه کم کس چې د نصاب خاوند دی سونه چاندي ورسره شته دی د تجارت سامان ورسره شته دی یا نغد ورسره شته دی صحیح شوله او دا نصاب ته رسي 250 نیمې تولي سپین زر چې کوم قیمت دی نن سبا 6 لاکه خواوشا داسې به جوړیږي دغې ته رسي نو دا د نصاب خاوند دی. یا دا څیزونه ورسره نشته خو په کور کې د ضرورت نه زیاتي سامان چې د قیمت والا دی قیمتي سامان دی په ټول کال کې نه استعمالیږي داسې سامان ورسره شته دی او د دې قیمت چې راجمع کړي نو راغونډ کې دا نصاب ته رسي نو دا به د نصاب مالک دی او په دې باندې کال تېرېدل هم شرط نه دي لکه د زکات په شان چې کال به پې تېرېږي نه چې په ته دغه ورځو کې ته مالک وي نو بیا په تا باندې صدقې فطر او سرسایه ورکول د دې څه دي جي دا په تا باندې لازم دی. نو کم کس سره چې دا څیزونه نه دا د نصاب خاوند نه دی نو دا غریب دی د الټه د باندې صدقې فطر کېږي چې دلی څوک ورکړي دا خو د زکات مستحق دی د صدقې فطر مستحق دی نو په د باندې دا صدقې فطر او سرسایه ورکول دا لازم نه دي. ګورې بعضې کورونه داسې دي غریبانان دي هغوی د وړو د غوړو د ګوتۍ درک نه لګي هغوی هم رالګي سرسایه ورکوي نو نه بالکل نه. ستا بچي دي ستا کور دی ستا غریبي ده فقر دی ته بچو ته پیزار نشي اخیستلی کپړې ورته نشي اخیستلی او د نصاب خاوند نه نو څه چې کوم دی په ځان باندې زور راولي نو په تا باندې سرسایه ورکول لازم نه دي. دا د نصاب خاوند چې څوک دی نو په هغه باندې سرسایه ورکول څه دي جي دا لازم دي. په دې مسله به تاسو پوه شئ. اوس مستحق څوک دی نو چې کوم سړی فقیر غریب مسکین دی او هغه د نصاب خاوند نه دی
نو بس ته هغه له سرسیا ورکولی شي. لکه څوک چې د زکات مستحق دی بس هغه له سرسیا مستحق هم دی، سرسیا هم ورله ورکولی شي. صحیح شوله؟ صاحب نصاب ته نشي ورکولی، بیا به سرسیا نه ادا کیږي. باقي چې کوم دی نو رشته دارو کې ستا بچي دي او نوسي دي دوی ته نشي ورکولی، داسې پسې ښکته ځه. او مور او پلار او نیو نیکه داسې بره پسې ځه، دوی ته نشي ورکولی. ښځې خاوند ته نشي ورکولی سرسیا او خاوند یې ښځې ته نشي ورکولی. صحیح شوله که نه؟ باقي چې رونه دي، خویندې دي، تره دی، څومره رشته دار چې دي او دا فقرا دي، مسکینان دي، د نصاب خاوندان نه دي، نو ته دوی ته سرسیا دا ورکولی شي. بالکل دا سرسیا مستحق دي. په دې مسله به تاسو پوه شئ. بله دا مسله وکړه چې په هر پلار باندې خپله سرسیا ورکول او د خپلو نابالغو بچو سرسیا ورکول دا څه دي چې دا لازم دي. کوم چې بالغ اولاد دی که هغوی د وس خاوندان دي خو سرسیا ورکول پې لازم دي، خپله به ورکوي. او که نه د وس خاوندان نه دي یعنې صاحب نصاب نه دي نو بیا خو پې سرسیا شته دی نه. او کومه چې بیبي ده ښځه ده ستا نو د هغې سرسیا ورکول هم په تا لازم نه دي په خاوند باندې. که د وس خاوند ده د خپله سرسیا به ورکوي، او که د وس خاوند نه ده یعنې صاحب نصاب نه ده نو سرسیا پې نشته. او که نه خاوند وایي چې زی ادا کومه د ښځې د طرف هم نو د هغې په اجازت سره ادا کولی شي، یا د بالغ اولاد د طرف هم یو مشر وایي چې زی ادا کومه نو د هغوی په اجازت سره ادا کولی شي چې هغوی ته پته چې او دا زموږ سرسیا ادا کیږي. نو بیا دا سرسیا ادا کول څه دي جي؟ دا درست دي. دا اهم مسایل دي. او سره سرسیا نور مسایل هم پاتې دي، نو دا تاسو په خپل هم زده کوئ او دې ورځو کې ټولو مسلمانانو ته ضرورت دی نو د هغوی سره هم شریک کوئ. دا به د اجر خبره وي. وصلی الله علی النبي الامین.